جادويي درې لارې ویل کېږي د ډېر مخکې کیسه دی. د ځنګل او غرونو سایډ کې یو محل و. د هغه محل بادشاه نوم نصیر و. د نصیر یوه لور هم وه، یعنې شهزادګۍ. بادشاه ډېر نرم زړه والا انسان و. چا چې هم دینه څه وغوښتل هغه به د الله مدد سره هغه ورکول. بادشاه سلامت، زه کار روزګار پسې ډېر وګرځېدم خو ماته کار نه میلاویږي. که محل کې څه کار وي نو زه به کومه. څه کار هم یې زه کولی شم. ته فکر مه کوه، تا ته به کار میلاو شي. ارمانه، محل کې داسې کار شته دی چې د هغه کولو دپاره څوک نه وي؟ او بادشاه سلامت، یو کار شته دی، هغه باندې به دا ولګوو. نو بیا دا در سره بوځه او کار باندې ولګوه. نصیر بادشاه ډېر اخلاص زړه والا و. هر څوک ورنه خوشحال و. نصیر یوه پریشانۍ وه. هغه د پاره به شپه او ورځ سوچ کولو. هغه پریشاني دا وه، د هغه یو آس و. هغه آس په کور نه ووتو نو بیا به ټوله ورځ نه و. کله چې ماښام شو نو بیا به کور ته واپس راغلو، خو چاته دا پته نه وای چې هغه آس کوم پله ځي. دې د وجې نصیر د دې آس معلومات کول. زما دغه آس اخیر چېرته ځي چې ټوله ورځ نه وي، او چې کله ماښام شي نو بیا کور ته واپس راشي. سبا داسې کوم که چا د آس معلومات وکړلو نو زه به هغه ته انعام ورکوم، خو چې د آس معلومات وکړي. په سبا بادشاه ټول خلک راجمع کړي وي. ای خلکو واورئ، تاسو ته خو پته دی زما یو آس دی. هغه آس وختي محل نه وځي او چې کله ماښام شي نو بیا واپس راشي. اوس پته نشته چې زما آس کوم پله ځي. که چا د دې باره کې معلومات وکړلو چې زما آس چېرته ځي نو زه به هغه ته انعام ورکوم. انعام کې به 10,000 روپۍ ورکوم. دې خبرې اورېدو سره سلطان سوچ کوي. څو 10,000 روپۍ؟ دا خو چې دومره مشکل کار نه دی، زه ورته وایم. بادشاه سلامت، دا کار زه درته کوم، بل څوک دا کار نشي کوی، ځکه چې دا د ماشومانو کار نه دی، زما غوندې د ځوانانو کار دی. سلطانه، دا پته خو درته ولګېده چې آس معلومات یې وکړلو چې چېرته ځي نو 10,000 روپۍ به درکومه، خو که معلومات یې ونه کړلو نو بیا به 3 کاله سزا درته میلویږي. بادشاه سلامت، زما نوم سلطان دی، زه درته دغه کار کوم، یقین سره درته وایم. په سبا آس محل نه وځي. آس مخکې او سلطان ورپسې منډې شروع کړي. ډېر وخته پورې منډې ووهي. سلطان ستړی شي خو دمه نشي کولی. په لاره باندې سلطان ته یوه جونګړه راشي. سلطان هلته کې ودرېږي. آس ورنه مخکې لاړ شي. ای بچې، دلته کې راشه، ستړی راځه، لږه دمه وکړه. بوډۍ، زه درنه ځم آس پسې، که هغه رانه ورک شولو نو بادشاه 3 کاله سزا راکوي. ته راشه، دمه وکړه. آس و هسې نه هم په دې لاره باندې سیده ځي، ته چې ورځې نو واپس په هغه نه در باندې راشي. ای بوډۍ، تا خو ما باندې وخت ضایع کړلو، زه دې په خبرو باندې کړم، آس رانه لاړو. بچې اوس ورځه، آس په در نه لاړ وي، هېڅکله به درته میلاو نشي. هغه به اوس کوم ځای ته رسېدلی وي. ته د بادشاه سزا ته ځان تیار که. بوډۍ، ما ته پته وه چې ته ما سره داسې کوې، لاړم درنه، تا خدای تباه او ذلیله کړه. سلطان هغه نه په منډو شي. هغې بوډۍ ورته وخت ضایع کړلو. په تلو تلو کې سلطان ته 3 لارې راشي او هلته کې ودرېږي. دا څه په مصیبت باندې واوښتلو؟ آس په اوس په کومې لارې باندې لاړ وي؟ دلته کې 3 لارې دي. دینه ښه ده چې دلته کې ورته انتظار وکړم چې کومه ځینه به راځي. بیا سلطان ورته انتظار شروع کی. ماښام وخته پورې سلطان انتظار وکړي. هغه نه بعد آس هم راشي. آس پسې سلطان ډېر په منډو شي. سلطان چې کله محل کې حاضر شي نو بادشاه ورنه پوښتنه کوي. سلطانه، ورځ خو دې تېره کړله، شاید معلومات یې کړي وي. بادشاه سلامت، آس پسې زه ډېر تیز روان وم. لارې کې یوه بوډۍ ښځه راغلله، هغې زه په خبرو کړلم. بیا آس رانه ورک شولو. کله چې زه نوره مخکې لاړم نو هلته کې 3 لارې راغللې. اوس ما ته پته نه وه چې آس په کومې لارې باندې لاړ وي. نو بیا ما ورته انتظار شروع کړلو. نه، د دومره بدلې ضرورت څه ده چې تا ما ته بیانوله، خو لنډ به دې ویلي وو چې کار مې نه ده کړه. ارمانه، دا جیل ته واچوئ او سزا ورکړئ. سلطان جیل ته واچوي. لږ ساعت بعد 2 ورونه راشي، ګجر او خان. بادشاه سلامت، ما اورېدلی دي چې آس باره کې چا معلومات وکړل هغه ته انعام ورکوي. دا خبره رښتیا دی؟
او دا خبر رښتیا دی انعام ورکوم خو چې څوک ناکام راشي نو بیا د سلطان غوندې سزا هم ورکوم نور مرضي ستاسو دی خان اورورا زما او مانا مازا کا ناکام شولې نو سلطان غوندې به تا ته هم سزا میلاو شي ګجره زه ځم زه د دې دپاره راغلی یم چې زه د آس معلومات وکړم دغه انعام به زه وړم ټیک دی چې ته د آس معلومات کوي نو سبا تیار شه وختي آس پسې ډایرکټ وځه د تیز الپشان خان هم آس پسې روان شي لږ ساعت بعد د اهي بوډۍ جونګړې ته ورسیږي خان ستړوي خو ونه درېږي او بچې راشه دمه وکړه بیا به ورپسې ځې راشه راشه نه ترور زه ځمه منه آس ورکیږي خان د اهي بوډۍ ښځې خبره ونه مني او هغه نه لاړ شي هغه هلک خو لاړلو چې د آس باره کې معلومات ونه کړي کني زه خو به برباده شوم که د آس باره کې معلومات وکړي خان آس پسې د جادویي لارونه هم تیر شي آخر آس یو داسې ځای ته لاړ شي هلته کې ډېر خطرناک ځنګل وي آس هلته کې ودرېږي زه شکر ده چې ودرېدلې زه خو دې په منډو ستړه کړو سلوي مې باندې آس پې باندې یوه ډنډه وهله خان اهي ډنډې باندې نظیر شي بیا ډنډې ته ورشي او هغه ډنډه اوچته کړي ډنډې اوچتولې سره جادو ورنه شروع شي بیا اچانک هغه آس نه یو هلک جوړ شي اوی توبه دا څه دي آس نه انسان جوړ شولو زما خو نظیر ورته کار پرېږدولو ارې وروره ستا ډېره مننه کوم چې زه د دې مصیبت نه خلاص کړلم د څه مصیبت نه مې خلاص کړلی زما خو دماغو کار پرېږدولو اول آس وې اوس درنه انسان جوړ شولو وروره زه د نصیر بادشاه بچی یم زما 2 کاله کېږي آس ومه خو چاته دا پته نه وه چې زه آس یم څه ته د نصیر بادشاه بچی یې خو دا نه آس څنګه جوړ شولو وروره هغه لره کې چې کومه بډۍ ښځه ده هغې جادو سره ما نه آس جوړ کړل اوس په هغه راځي خو هغې راتلو نه مخکې زو داسې نه وي چې بیا راباندې جادو وکړي ای چېرته به ځې اوس مې نه پرېږدم د یو ښه حسینه هم آس و او دوباره بې آس کومه خو دې ځل ورسره ستا کمی هم دی دې خبرې سره بوډۍ ښځه خپل شکل نه د چوړیل شکل ته بدلی شي ارې دینه خو چوړیل جوړه شوله اوس به څه کوو وروره د تا سره چې کومه ډنډه د دې باندې دا ختمېږي څه طریقه وکړه خان هغه ډنډه چوړیل پله ور ونیسي نیولې سره جادو شروع شي او هغه چوړیل جادو سره ختمه شي بیا 15 ساعته بعد خان او کملو محل ته لاړ شي نصیر بادشاه چې کملو وګوري نو ډیر زیات خوشحاله شي ارې د زما سترګې کار نه کوي یا حقیقت ګوري ارې پلاره زه یم کملو ستا سترګې حقیقت ګوري بیا نصیر بچی هیګې کې ونیسي ډیر زیات خوشحاله وي خانه ته خو ما آس پسې لېږلی وې خو تا زما آس نه هم قیمتي کار وکړلو خو دا درته چېرته میلاو شو خان هر څه بیان کی چې دا ټول گیم د چوړیل وو هغې ورنه آس جوړ کړی و خانه دا خپل ځان خطرې کې واچولو او زما بچی دی الله مدد سره بچ کړلو زه خو ستا احسان بدلا ته نشم دیر کولی خو نن نه علي د دې محل بادشاه تش ولی او زما شهزادګۍ لور هم تا ته نکاح کې در کوم بادشاه ډیر خوشحاله نه د سلطان جیل هم معاف کی او هغه جیل نه بهر کی دوستانو دغه کهانی دغه پورې وه که تاسو دغه کهانی خوښه شوې وي نو دا در سره لایک کې او چینل در سره سبسکرایب کې بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان